کله چې بلقیس سلیمان علیه السلام ته راتله سلیمان علیه السلام چې کومه استقبالیه ورته تیاره کړه بلقیس 500 د سرو زرو خښتې 500 د سپینو زرو خښتې او داسې غمي چې سوري سوي نه وو داسې غمي چې سوري و تار نه و کې پیل سوی او غلامانو ته یې نارینهو ته یې د ښځو جامې ور واغوستلې خو ګیرې نه لري او مینځو ته یې د نرو جامې ور واغوستلې اوس د الله پیغمبر سلیمان علیه السلام پې معلوموي چې دا رښتیا د الله پیغمبر ده او که د دنیا پادشاه ده که د دنیا پادشاه یې موږ به مقابله وکړو او که د دنیا پادشاه نه د الله پیغمبر یې بیا مقابله نه سو که بلقیس ډېره هوښیاره بیبي وه بیا راځي سلیمان علیه السلام ته تسلیمیږي خو سلیمان علیه السلام ته هدهد مرغه حال راوړه چې تا امتحانوي سلیمان علیه السلام خپلو دیوانو پیرانانو ته امر وکړ چې د سرو د سپینو زرو خښتې جوړې کړي څو میله یعنې څو کیلومتره میل زیات د کیلومتر کم ده څو میله لاره یې مځکه یې په سرو په سپینو زرو باندې ورته فرش کړ دې شاوخوا دیوال یې د سرو د سپینو زرو ورته جوړ کړ مرغانو ته امر وکړه چت جوړ کړه مرغانو وزرونه په وزرو کې ورکړه چت یې ورته جوړ کړ بحري او بري حیواناتو ته دریابو د وچې حیواناتو ته امر وکړه وایي د دې ځای چې د کوم جوړ کړ د استقبال دپاره د ښي طرف او چپ طرف ته تاسې هغه بحري او بري حیوانات یې ودرول د استقبال دپاره بلقیس ته خو د ده شان نه و معلوم دا ډېره مهمه نکته ده ګورې دې کې دې ته متوجه اوسئ ورونو دا الله راته ذکر کوي دې کې لوی حکمت ده قرآن کې د دې بیان دغه دی د سلیمان علیه السلام د بلقیس مخکې بلقیس ته د سلیمان علیه السلام دا پادشاهي نه و معلومه په 500 د سرو زرو خښتو 500 د سپینو زرو خښتې سلیمان علیه السلام معلومه و الله اکبر خو چې ویې لیدل چې دا څو میله مځکه په سرو په سپینو باندې فرش ده وایي دوی په خپلو تحفو باندې وشرمېدل چې دا مو څه کړي دي موږ د الله پیغمبر په دې معلومه و الله خو دې ته غټه پادشاهي ورکړې ده او دی ورته وایي الله یې راته بیان کړي انتم بهدیتکم تفرحون په خپل هدیه باندې تاسې خوشحالي کوئ ما ته الله داسې پادشاهي راکړې ده ګورې مخکې د سلیمان علیه السلام پادشاهي شان نه ورته معلوم په هغې باندې خطا کوو کله چې شان ورته معلوم سو ځانونه ورته عاجز ښکاره سو بیا چې بلقیس ته آل وړي بیا تسلیم کړي راځي ورته دې کې یو طرف ته ګوري دا خبره ثابته سوه یو څوک چې عبادت کوي د الله صدقه او خیرات ورکوي لمنځونه کوي درودونه وایي په علیه الصلاة والسلام جهادونه کوي علمونه کوي صوفیتوب کوي ګوره ته د خپل ځان ته ونه ګورې دې ته وګوره چې زه چا ته کوم بیا به ځان درته ډېر کم عاجز ښکاره سي او که د دې ته کتل چې کوم نر کړي دي چا وکړه ځان ته دې ګوته ونیوله بیا به په ډېر کم شي باندې 2 رکعته لمونځ به دې نه وي کړی بیا به په آینه کې ګورې چې توی د مخ نور مې څومره زیات سوی ده اوس ځان ته ګورې جنابه دې ته وګوره چې زه چا ته کوم ځان به درته کم ښکاره سي امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په داخل د بیت الله شریفه کې اننه 2 رکعته لمانځه کې ټول قرآن عظیم شان ختم کړ دور المختار نقل کړی دي ډېره عاجزي الله ته کوي یا الله حق عبادت مې دې نه کړی حق خدمت مې نه ده کړی حاطفي آسماني آواز ورباندې کي چې تا حق خدمت کوي څوک چې تا په طریقه وي تر قیامه د قیامته الله وایي ما مغفرت ورته کړې ده سبحان الله ولې امام صاحب دې ته کل د عمل چا ته کوم بېګانه سهاره پورې قرآن عظیم شان په لمانځه کې ویلې بیبي مبارکه یې وایي د شپې په اخر کې سپینه ګیرې الله ته نیولې یا الله سپینې ګیرې ته مې وګوره هېڅ مې نه دي کړي ولې دې ته کتل چې موږ چا ته کوو د بلقیس واقعه در یادوئ بلقیس ته د سلیمان علیه السلام پادشاهي نه و معلومه دی په 500 د سرو زرو خښتو د سپینو زرو خښتو باندې غلطاوه خو چې کله یې پادشاهي ورته معلومه سوه بیا ځان ورته عاجز دا یوه خبره دومه خبره ده چې هلته سلیمان علیه السلام د بلقیس په مقابل کې داسې یو استقبال تیاري د د هیئت په مقابل کې بیا وروسته چې کله دا راځي د شیشو یو حوض جوړوي دې ته داسې معلومیږي لکه لاندې چې اوبه وي او هغه اوبه نه وي د بلقیس په مقابل کې داسې استقبال تیاریږي چې پادشاه ورته عاجزه پاتې کیږي هغه قدرتونه ورته عاجز پاتې کیږي نو الله جل جلاله به خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه قسم استقبال تیار کړی وي الله یې نور بیان نه کوي صرف دومره وایي فغشاها ما غشا دا سدرة المنتهى ونه پټه کړه هغه شي چې پټه یې کړه
یعنی الله دومره لوی استقبال او ښایستونه ورته تیار کړ. خو د نبي علیه الصلاة والسلام معرفت ته وګوره. دلته د موږ تاسې د باطن تصفیې دپاره یو لوی درس راکول کیږي چې انسان باید د الله سره څه قسم اشنایي ولري. که عالم ده، که خلیفه ده، که مجاهد ده، که حاجي ده، که ډاکټر ده، که انجینر ده، که دکاندار ده، که دهقان ده، که تجار ده، هر څوک چې رسول الله ته نسبت کوي صلی الله علیه وسلم چې امت د رسول الله مبارک د ټولو دپاره الله د موږ تاسې نه څه قسم عبادت غواړي، څه قسم معرفت غواړي. د ما او د تا خلقت او پیدایښت الله د څه دپاره کوي او د رسول الله مبارک معرفت ته وګورئ، د الله سره تعلق ته وګورئ چې د الله سره څه قسم تعلق ده. سبحان الله. جبرئیل امین علیه السلام په آخري وخت کې رسول الله مبارک ته راځي، څو شیان ورته ښیي: عقاید، اعمال او اخلاص او تصوف. مدني سے مبارک وایي، د ځان نه درته وایم. حسین احمد مدني رحمه الله د دیوبند علماو د اکابر علماو نه چې شیخ الحدیث مو پیر د طریقت مو او سید مو اولاد د رسول الله مبارک دی مبارک وایي چې هغه دریم شی چې جبرئیل امین علیه السلام د رسول الله مبارک نه پوښتنه کوي چې د الله به څه قسم عبادت کوي: ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله داسې عبادت رانه غواړي. احسان څه شی ده؟ د احسان وایي دا تصوف ده، اخلاص ده. د الله داسې عبادت وکړه لکه ته چې الله ویني. دې ته تصوف و طریقت کې شیخ سلیم الله خان صاحب کشف الباری په شرح د بخاري کې دا وایي چې په مقاماتو د تصوف و طریقت کې دې ته مشاهده وایي. خو که دا نسې کوئ دومره درجه خو ځان کې راوله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. کې ته نه وینې دا فکر کوه چې الله مې ویني. دومره د زړه صفا که، دومره د سینه صفا که، دومره د دماغ صفا که، دومره د غوښې اډوکې رګونه صفا که او نورانیت پکې پیدا که چې ته د الله داسې عبادت وکړې لکه ته چې الله ویني. که دا نسې کوئ دا وایه چې الله خو مې ویني. اوس د رسول الله مبارک معرفت ته وګورئ، د رسول علیه السلام مشاهدې ته وګورئ. څه قسم مشاهدې مقام الله ورکړی لکه الله چې په سترګو باندې ویني. داسې اخلاص د الله سره و. الله داسې استقبالیه تیاره کړې ده. خو الله د ده بیان څنګه کوي: ما زاغ البصر وما طغى. د رسول علیه الصلاة والسلام سترګو د بل خواته نه دي کتلي، خپل رب ته متوجه و چې زه دې ښایستو ته نه یم راغلی، زه دې ونو ته نه یم راغلی، دې استقبالیې ته نه یم راغلی، الله زه تا ته راغلی یم. داسې الله ته متوجه و. یو لوی پادشاه حضور ته که څوک په ډېرو واسطو ورسي او هلته د پادشاه په حضور کې ډېر ښایستونه وي، ډېر نقش و نگار وي. اوس که دی په دې نقش و نگار باندې اخته شي او پادشاه ورته ناست وي، دا پادشاه وایي دا څه بېوقوفه انسان ده، په دومره واسطو باندې ما دربار ته راغی او اوس بیا دلته دی په دې نقش و نگار باندې اخته سه. رسول الله مبارک داسې نه و، عارف بالله و، واقعي معرفت هغه ته الله ورکړی و. الله یې راته بیان کوي چې هلته مې استقبالیت داسې تیاره کړه چې فغشاها ما غشا، چې الله یې نور بیان نه راته کوي تفصیلا. او دلته د رسول علیه السلام داسې معرفتو له خدای سره اشنایي وه چې ما زاغ البصر وما طغى. که زه ورته علم کوو، که زه ورته جهاد کوو، که زه ورته صوفیتوب کوو، که زه ورته حج کوو، که روزه نیسو، که زکات ورکوو، که بل عمل کوو، ځان سره باید دا فکر وکړو چې اوهو لکه الله چې ویني. دومره صفایي راوله. که ته نه وینې دا وایه چې الله مې ویني، بل خواته مه ګوره. که دې بل خواته وکتل، رویا دې وکړه، عجب و کبر دې وکړه، حسد دې وکړه، په دې باندې پوه شه ته چې په تا کې صفایي نه ده موجوده، تا کې د اصلي مقام و معرفت د الله نه ده موجود، ځکه په دې شیانو باندې ته مشغول یې او الله ته نه یې متوجه. الله دې د صفت داسې ذکر کوي چې ما زاغ البصر وما طغى. داسې شان الله رسول الله مبارک ته ورکړي، داسې معرفت الله رسول الله ته ورکړی و.